دا هغه بلال و چې کله دی روغ و په صحت کې و هر چا راوستو خپل ځان یې پرې مشورولو هر چا په ده باندې خپل ویډیوګانې وایرل کړي دي چینل یې پرې روانې کړي دي خپل پیجونه یې پرې چلولي دي خپلې آیډیانې یې پرې چلولي دي خپل ځان دپاره یې په دې باندې ارنینګونه کړي دي خو کله چې دغه بلال په هسپتال کې پروت و نو هیڅ څوک د حال نه خبر نه و کله چې دغه بلال بیماری راونیولو تکلیف راونیولو بیا د ده د تپوس کولو د ده د علاج کولو د سره د مدد کولو هیڅ څوک بیا نه و دا دومره یو منافقانه دور دی او د سوشل میډیا دغه شهرت او دغه منډې ترړې او دغه یاریانې دوستانې دا دومره منافقانه دي چې په مخ د ځمکه به نور منافقت تاسو ته میلاو نه شي څومره چې د سوشل میډیا د لارې دغه منافقت خورېږي لګیا دی کله چې زه روغ رمټ یم زه په ټرینډ کې یم هر سړی به زما نه تاویږي خو چې کله زه پرېوتم بیا به زما د تپوس څوک نه نو لهذا دغسې خلک خو هسې الله بخلي دي او بیا دا په دې ډېر دیوانهګان دي دی پکې یو ډېر عجیب غونته کې و ما خپله نه ولیدلی خو د ده په مخ باندې دا ګیره او نعت ویل تقریر کول تلاوت کول د غټو غټو علماو سره ملاقاتونه کول د دینداره خلکو سره ملاقاتونه کول دا دکې یو ډېر ناشنا صفات و الحمدلله زموږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ دغه زموږ د وټساپ شمېره ده زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي قرآن کریم په ناظرې سره په حفظ سره په تجوید سره په ترجمې سره او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي مونځ دی دعاګانې دي حدیثونه دي ورسره د اودس د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي دغه ټول د هغې زده کړې کېږي نو که تاسو هر چېرته د دنیا پښتنو نور هم ډېر دیوانهګان دي تاسو به کتلي څوک کنځلې کوي څوک بده خوله خوځوي څوک څه کوي څوک څه کوي څوک ګانې وایي څوک ډانسونه کوي خو دا پکې واحد داسې شخصیت و چې سره د دې دیوانهپن د به نعت هم ویلو د خپلې ګیرې هم خیال ساتلی د قرآن تلاوت دغه علماو ناسته نو الله جل شانه دې درجات بلند کړي ورساو ته د الله صبر جمیل ورنصیب کړي ډېر یو عاجز انسان و خو د ده چې کم بعضې نیم حرکات داسې دي چې هغه د اخلاقو د دایرې نه وتلي و غیر شرعي و د هغې ذمهوار به هم د دغې آیډیانو ټیک ټاکونو والا یو دغه خلک به چا به چې ده ته دغه کارونه ښودل او دا به یې مجبورولو په دې باندې دا یاد وساتئ دا هغه خلک دي چې دا په خپل ګټ او تاوان باندې نه پوهېږي دا په خپل ښه او خراب باندې نه پوهېږي خو چې دا کم حرکات غیر اخلاقي دوی کوي دا خلک دې ته دې مجبوره کوي خلک یې ورته ښیي لکه یو ماشوم ته ته کنځل وښیې کنځل به کوي او که کلمه دې ورته وښودله کلمه به وایي نو د دې ذمهوار د دې چې کوم هغه جزا ده دا به هغې خلکو ته رسیږي چا چې د خپل شهرت دپاره دې استعمال کړي دي یوازې دی نه داسې نور ډېر لیونیان دي خلک یې په میډیا باندې راولي او دغه غلط حرکات او دغې غلطې وینا ته یې مجبوره کوي نو لهذا داسې هېڅکله نه دي کول پکار مرګ ژوند بیماري تکلیف د دې هېڅ پته نه لګېږي دغسې حالات په هر چا باندې راتللی شي او ډېر په افسوس سره یو ځل وایم هغې خلکو ته چا چې دی یوز کړی دی په ده باندې ځان وایرل کړی دی تاسو به خپل ضمیر څنګه نه ملامته کوي چې هغه په هسپتال کې د علاج په تمه او ستاسو د تعاون په تمه پروت او تاسو د هغه نه خبر هم نه وئ اوس راپاسئ د هغه ویډیوګانې شیر کوئ دا منافقت نه دی نو څه شی دی اوس ورباندې نظمونه د خفګان لګوئ دا منافقت نه دی نو څه شی دی